बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د لسم کلاس کیمستري موږ سٹارټ کړی وه او په دې کې ما نن دوه پراسز مخې ته راوړي دي. فرست نمبر پراسز دی برکلینت پراسز او سیکنډ نمبر پراسز دی زموږ سره هیبر پراسز. چې برکلینت پراسز او هیبر پراسز به موږ څه ته وایو؟ فرست اف آل سټډي کوو برکلینت پراسز. Nitrogen produce nitric acid which important chemical compound. زمونږ سره په دې برکلینټ چې کوم پراسس دی په دې فرست نمبر پراسس کې زمونږ سره داسې چل وشي چې نایټروجن څه پیدا کړي، دا نایټریک اسید پروډیوس کوي. In this process nitrogen react with oxygen to form nitrogen oxide. په دې ریاکشن کې په دې پراسس کې وا په دې برکلینټ پراسس کې په دې کې بس چل کېږي برکلینټ پراسس کې په دې کې دا چل کېږي چې زموږ سره نایټروجن وي، دغه نایټروجن ریاکشن کوي د چا سره؟ د اکسیجن سره ریاکشن کوي. نو چې د اکسیجن سره ریاکشن کوي دا به زموږ سره نایټروجن اکساید پروډیوس کوي. او نایټروجن اکساید خو تاسو ته پته ده چې نایټروجن اکساید موږ څه ته وایو؟ نایټروجن اکساید هغه اکساید ته موږ وایو چې یو به پکې نایټروجن وي بل به پکې اکسیجن وي، نو هغې ته موږ نایټروجن اکساید وایو. نو چې په فرست ټایم باندې نایټروجن ریاکشن وکړي د اکسیجن سره نو داسې کمپاوند به جوړ شي. بیا دا کمپاوند دا اکساید نایټروجن اکساید یعنی د اکسس په اکسیجن سره بیا ریاکشن وکړي. نو چې کله ایډیشن اف اکسیجن کیږي د چا کمپاوند سره؟ د دې بره کمپاوند سره. نو چې دې سره فردر دا ریاکشن کوي نو زموږ سره به څه کمپاوند جوړي؟ زموږ سره به دا کمپاوند جوړي. چې فردر ورسره ریاکشن کوي نو زموږ سره به دا کمپاوند جوړي. چې کله دا کمپاوند جوړ کو دا NO2 کمپاوند جوړ کو نو دا زموږ سره هم اکساید دی، دا زموږ سره هم اکساید دی. نو چې کله دا اکساید راشي دا اکساید و فردر موږ بیا واټر ته ورواچو. چې کله فردر موږ دا اکساید موږ واټر ته ورواچو نو اله به زموږ سره یو اسید پیدا شي. هغه اسید ته یو اسید به پروډیوس شي، هغه اسید ته به موږ څه وایو؟ هغه اسید ته به موږ نایټریک اسید وایو. نو دا زموږ سره نایټریک اسید پروډیوس شو، خو په کوم پروسس باندې پروډیوس شو؟ په برکلینټ پروسس باندې زموږ سره څه پروډیوس شو؟ نایټریک اسید. نو نایټریک اسید به څنګه پروډیوس کیږي؟ په فرست ټایم به اکسیجن ریاکشن کوي د نایټروجن سره اکساید و جوړي. چې کله اکساید جوړ شو نو یعنی 2NO2 جوړ شو نو بیا دا 2NO2 موږ راواخلو، موږ بیا واټر ته واچو، په واټر کې به ډیزالف کو. نو چې کله په واټر کې ډیزالف کو نو په دې ځای کې موږ بیا نایټریک اسید راکړي. نو چې کله موږ له نایټریک اسید راکړو نو دا نایټریک اسید زموږ سره بیا به څه کې په کار راځي؟ په دې ځای کې یو اهم خبره داسې ده چې د اکسیجن پکې هم ډېر امپارټنټ رول دی. امپارټنټ رول یې پکې په دې وجه دی چې کله اکسیجن ریاکشن وکړي د نایټروجن سره نایټریک اکساید به جوړوي، نایټروجن اکساید به جوړوي، نایټریک اکساید نایټروجن اکساید یا نایټریک اسید به جوړوي. نو چې کله نایټریک اسید جوړي نو په دې ځای کې دا نایټریک اسید دی، اکسیجن ورسره ملاو شوی ده، اکسیجن پکې ډېر هم اهم رول دی. نو چې کله دا د دې اکسیجن د دې نایټروجن سره ملاو شي نایټریک اسید پروډیوس شو. نو دا نایټریک اسید اوس زموږ سره په پروډکشن اف فرټیلایزر کې دا زموږ سره یوز کیږي. چې کله پروډکشن اف فرټیلایزر مونږ کوو نو څه چل وکړي؟ دا کم HNO3 دی یا 2HNO3 دی، دا زموږ سره څه دی؟ دا نایټریک اسید دی. دا نایټریک اسید د فرټیلایزر په پروډکشن کې بیا زموږ سره څه کیږي؟ دا یوز کیږي. بیا سیکنډ نمبر پروسس دی هیبر پروسس. هیبر پروسس به موږ څه ته وایو؟ په هیبر پروسس کې داسې چل کېږي چې دلته هم نایټروجن ریاکشن کوو په برکلینټ پروسس کې، خو هغه به اکسیجن سره ریاکشن کوو. دلته په هیبر پروسس کې نایټروجن ریاکشن کوي د هایدروجن سره. نو چې کله نایټروجن ریاکشن کوي د هایدروجن سره نو داسې یو کمپاوند به راځي، هغه کمپاوند ته به موږ څه وایو؟ NH3 یعنی امونیا به ورته وایو. دا زموږ سره امونیا راغله، دا زموږ سره څه دی؟ امونیا. نو امونیا په هیبر پروسس کې زموږ سره څه کېږي؟ فارمیشن اف امونیا کېږي. څنګه فارمیشن اف امونیا کېږي؟ اټس مین چې نایټروجن به ریاکشن کوي د هایدروجن سره. نو چې کله نایټروجن ریاکشن کوي د هایدروجن سره بیا فردر دا بیا NH به ریاکشن کوي د بل هایدروجن سره، NH2 به جوړ شي، دا NH2 به ریاکشن کوي د بل هایدروجن سره. نو د دې نه به څه جوړېږي؟ د دې نه به امونیا جوړېږي. نو په هیبر پروسس کې وا زموږ سره نایټروجن هایدروجن ریاکشن کوي او څه به جوړي؟ پروډکشن اف امونیا یعنی اټ پروډیوس امونیا. امونیا به څه کوي؟
پروډوس کوي د امونیا پروډکشن به کوي امونیا به څه کوي پروډوس کوي نو په هیبر پروسس کې زمونږ سره فارمیشن اف امونیا کې کفرس کا څوک دنه تاسو کې او په برکلینډ پروسس کې فارمیشن اف څه کې فارمیشن اف HNO3 یعنی نایټریک ایسډ فارمیشن کیږي په برکلینډ پروسس کې ها بیا زمونږ سره بل یو پوینټ دی اکسیجن ریاکټ وذ سلفر که فرض کا اکسیجن ریاکشن کوي ما خو تاسو دا خبره وکړه چې زمونږ سره د اکسیجن ډیر امپورټنت رول دی په څه کې په نایټریک ایسډ کې مینز چې کله اکسیجن ریاکشن کوي د چا سره ریاکشن کوي د نایټروجن سره ریاکشن کوي نو موږ څه پروډوس کیږي نایټریک ایسډ پروډوس کیږي او دغه نایټریک ایسډ بیا د پروډکشن اف فرټیلایزر کې بیا څه یوز کیږي ٹھیک شو ها نو دغه اکسیجن کفرس کا اوس موږ د سلفر سره ملاو کو نو کفرس کا موږ د سلفر سره ملاو نو سلفر ډای اکساید به جوړي بیا فردر د سلفر ډای اکساید سره بیا موږ هم سکو اکسیجن ملاو نو چې اکسیجن وسره ملاو کو نو سلفر ټرای اکساید به جوړي یعنی سلفر ډای اکساید جوړ شو نو سلفر ډای اکساید سره بیا فردر اکسیجن ریاکشن وکړي نو سلفر ټرای اکساید ډای اکساید مین چې یو به سلفر وي دوه به اکسیجن وي او سلفر ټرای اکساید مین چې سلفر وي او ټرای اکساید یعنی درې به اکسیجن وي نو دا زموږ سره سلفر ټرای اکساید شو ها بیا دا سلفر ټرای اکساید فردر چې کله موږ H2SO4 ته ورواچو نو H2SO4 دا زموږ سره یو اسید دی دلته موږ څه وایو دلته موږ سلفیوریک اسید وایو نو چې کله دا SO3 دا کم SO3 راغی دغه SO3 موږ H2SO4 ته ورواچو نو چې کله موږ ورواچو دا دواړه په خپل منځ کې مکس شي یو داسې کمپاوند به راشي H2S2O7 په لیکوډ فارم کې وي او دې کمپاوند ته موږ کوم کمپاوند اولیم کمپاوند وایي خو دا به په لیکوډ فارم کې په دې اولیم کمپاوند کې زموږ سره څه وي په دې کې موجود وي کنسنټریټډ H2SO4 یعنی سلفیوریک اسید په دې اولیم چې کوم کمپاوند دی په دې کې موجود وي خو دا په څه فارم کې دا په لیکوډ فارم کې وي ٹھیک شو ها دغه اوس دا کوم اولیم کمپاوند چې راغی په دې کې خو H2SO4 موجود دی په کنسنټریټډ ډیر کنسنټریټډ دی د H2SO4 په څه کې موجود دی په دې اولیم کمپاوند کې ها اوس دغه اولیم کمپاوند زه راواخلم که فردر زه د واټر ته وراچوم دا اولیم کمپاوند نو چې کله زه واټر ته وراچوم نو دا به موږ له بیا څه راکوي فردر موږ له به راکوي H2SO4 راکوي که فرض که موږ له H2SO4 راکوي نو H2SO4 دا زموږ سره څه شی دی دا یو اهم کیمیکل کمپاوند دی دا زموږ سره یو اهم کیمیکل دی او دا کیمیکل زیاتر په ریاکشن کې استعمالیږي یعنی په زیات ریاکشنو کې موږ دا کیمیکل H2SO4 سلفیوریک اسید ورته وایو دا زیات په ریاکشن کې استعمالیږي او دې H2SO4 ته موږ یا کینګ اف لیبارټري یا کینګ اف د کیمیکل ورته هم ویلو